أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة مريم شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 51 وذکر او یاد کړه فی الکتاب په کتاب کې موسی کیسه د موسی علیہ السلام یا وذکر ذکر کا فی الکتاب په کتاب کې موسی کیسه د موسی علیہ السلام نو حقیقی ذکر کون کی په قرآن کې دا خو الله تعالی دی خو مطلب دا دی نبی علیہ السلام ته الله تعالی فرمایي چې د خلکو ته د موسی علیہ السلام دا کیسه ووروه د قرآن نه قرآن کې ذکر کول دا خو الله تعالی کوي یعنی دا خو د الله تعالی د طرف نازل شوی کتاب دی نو ذکر کړي پکې الله تعالی دی خو مطلب دا دی چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ته د خلکو ته د قرآن دا واقعہ بیان کړه د موسی علیہ السلام دا وذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې موسی واقعہ د موسی علیہ السلام انه بیشک هغه کان او مخلصا خاص کړي شوی وکان رسول النبی او دی را لګلی شوی پیغمبر نو دی خاص کړي شوی موسی علیہ السلام انبیاء علیهم السلام چې دی دا ټول الله تعالی خاص کړي دي ونادیناه من آواز اکدتا من جانب الطور الایمن د کوه تور د خي طرفنا الله تعالی موږ ته आवाज د مدین را روانو بیبي ور سره وا وګدا واقعیا ده هغه بیبي د ماشوم بیمار شولا بیا د چکم دی اور ولید د سپونه کې موسی علیہ السلام روان شو چې دی بیبي له ساړه شوي دي او عام طور چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دې ته د ګرمایش ضرورت وي د خوراک ضرورت وي وته نو موسی علیہ السلام د دې د خدمت لپاره لاړو چې څنګه لاړو نو په ونه کې داسې اور بلیدو نو هغه اور نه هغه د الله تعالی نورو هلته ورته بیا الله تعالی پیغمبري ورکړله ونادیناه من آواز اکدتا موسی علیہ السلام تا من جانب الطور الایمن د کوه تور د خي طرفنا وقربناه او مونږ نږدې کو دلرا نجیا د راز د خبرو د پاره اور بچ موسی علیہ السلام بلاس برکه اور بته برکه دو لاس برکه اور برکه دو اخر کې الله تعالی فرمایل چې موسی زستا عربیم او موسی علیہ السلام ته الته پیغمبري ملاو شو او ورته لړشه او فرعون د کوم دی زما دعوت بیان کا زما لیو ته بیان کا ووهبنا او مونږ ورکو له د تعمیر رحمتنا د خپل طرفنا اخاه رور ددو هارون علیہ السلام نبی یا پیغمبر ضرور دا مرتهب کو عطیه موکړه وته هبه معنا عطیه کول موسی علیہ السلام سوال وکړي چې الله تعالی زما د جبه کې تطواله دی او دا هارون علیہ السلام زما ورور دی ما سره پیغمبر کا په پیغمبري ګر سره دی شریک کا د دوم پیغمبري ورکړه نو الله تعالی د پیغمبري ورکړه نو الله فرمایي چې موږ د موسی علیہ السلام په خوخه باندې دته
هارون علیه السلام پیغمبر ورکړو. د دې وجې نه هارون علیه السلام ته هبة الله وي، د الله تعالی ورکړی شوي. نو الله تعالی عطیه ورکړه موسی علیه السلام ته د هارون په شکل کې. ووهبنا له او مونږ ورکو دته یعنې موسی علیه السلام ته من رحمتنا د خپل رحمتنا اخاه رور ددو هارون علیه السلام نبی یا نبی. وذکر او یاد کا فی الکتاب په کتاب کې اسماعیل ذکر د اسماعیل علیه السلام واقعہ د اسماعیل علیه السلام انه کان بشک هغه صادق الوعد رښتونی د وعده وکان رسول النبی او دی را لېږلی شوی پیغمبر. نو دې کې یو صفت د پیغمبر بیان شوی دی، یو صفت دا د پیغمبر بیان شوی دی. یعنی اسماعیل علیه السلام باره چې صادق الوعد دی د وعدې پالونکی و، د وعدې رښتونی واده کوونکی و. دې دا مطلب نه دی چې ټول پیغمبران نور پیغمبران د وعدو پالونکي نو، ټولو پیغمبرانو کې دا صفتونه موجود. خو دته په دې یو صفت کې یعنی اسماعیل علیه السلام ته د وعدې په پاللو کې یو امتیازي شان حاصلو. نو د دې وجې نه د هغه صفت ذکر کو. دغه رنګې موسی علیه السلام مخلصا چې دې خاص کړل شوي وو، نو ټول پیغمبران خاص کړل شوي. څومره انبیا علیهم السلام چې دي دا ټول خاص کړل شوي دي، الله تعالی چانکڼي اړولي دي. خو دته په دې کې یو امتیازي شان حاصلو. د دې وجې نه دته الله تعالی په دې صفت سره چې کوم دی الله تعالی یاد. وذکر او ذکر کا فی الکتاب په کتاب کې اسماعیل علیه السلام واقعا انه کان صادق الوعد بشک هغه وو رښتونی د وعدې وکان رسول النبی او وو دې را لېږلی شوي پیغمبر. دې د وعدې پالونکی وو چې سره الله سره چې کوم وعده کړې وه چې زه به ستا دپاره چې کوم دی ذبحه کېږم او الله تعالی زه به په هغې باندې صبر کوم، نو هغه وعده یې پوره کړله. او روایتو کې راځي یو کس سره وعده کړې وه 3 ورځو پورې اسماعیل علیه السلام د هغه انتظار کو، هغه کس رانغی. 3 ورځې پس بیا هغه کس راغی، هغه ورته چې تا ته 3 ورځو نه ولاړې وه دلته کې، سره مونځ له بدلو خپل عبادت له او واپس بیا هغه ځای ته راتلو. او بعضې روایتو کې دي چې تر 1 کاله پورې د هلته کې ډیوټي کړې وه، 1 کاله پورې. او دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره یو کس وعده کړې وه، نبي علیه السلام 3 ورځې مونځ له بدلو بیا به هغه ځای له راتلو. تر 3 ورځو پورې نبي علیه السلام هغه ځای ساتو. 3 ورځې پس هغه کس راغی، نبی علیه السلام ورته چې کله ته واده وکړې نو واده بیا پاله، زه 3 ورځو پورې دلته کې رالم او ستا پته مه وم. هغه کس نه خبره یېره شوي وو. او بلکې دا واده نه پالل دا د منافق صفت دی. آیت المنافق ثلاث، د منافق 3 نهي دي. نو یو پکې دا چې وایدا وعد اخلف، هر کله چې دی واده کوي د وعدې خلاف ورزي وکړي، نو دا نښه د منافق ته چې د وعدې خلاف ورزي کوي. د دې وجې نه علما وایي چې په ده باندې واده په مسلمان باندې واده پوره کول دا واجب دي، دیانتا قضاء واجب نه دي. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي چې دا واده دا یو قرض دی، څنګه چې د قرض ادا کول دا په سړي باندې واجب او فرض دي چې دی به دا قرض ادا کوي، سړي ته به یې ورکوي. نو دقه شانتې دا واده پوره کول دا هم چې کوم دی واجب دي. خو فرق صرف دومره دی چې قرض کو تعالی څوک نه درکوي، نو ته پې عدالت ته تللی شي، کیس پې کولی شي، قاضي ته پې رپورټ کولی شي چې دې زما قرض نه راکوي. او که چا سره واده خلافي وکړله نو ته بیا قاضي ته رپورټ نشي کولی. نو د دې وجې نه علما وایي چې دیانتاً یعنې د الله په نیز باندې په ده باندې واجب دي، خو قضاءً پې واجب نه دي واده پوره کول. دې قاضي ته رپورټ نشي کولی چې ته ما سره واده کړی د وعدې خلاف ورزي وکړه. وذکر او یاد کا فی الکتاب په کتاب کې اسماعیل علیه السلام کیسه د اسماعیل علیه السلام انه کان صادق الوعد بشکا وو دی صادق الوعد رښتونی وعدې والا وکان رسول النبی او وو دی را لېږلی شوی پیغمبر وکان او وو اسماعیل علیه السلام یأمر اهله چې حکم به کو خپل اهل دا خپل کوروالو ته بالصلاة والزکات په مونځ سره او په زکات سره وکان عند ربه مرضیا او وو دی په نزد د خپل رب مرضیا غوره کړلی شوی د الله په نزد باندې دی غوره و.
نو خپل کور والو ته ړومبې چې کوم دی د مونځ او د زکات حکم کو. مونږ دپاره هم پکار دی چې خپلو کور والو ته د مونځ او د صلات ذکر کو. پیغمبر به چې کله دعوت شروع کو د خپل کور نه به یې شروع کو او دې کې حکمت ده چې کله په کور کې ماحول جوړ شو نو بار به ورته بیا دا کار چې کوم دی آسان نو د دې وجې نه لومبی شروع دا به چې کوم دی د خپل کور نه کوله. نبی علیه السلام د څنګه نبوت میلو شو د ټول نه لومبی راغی حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها هغې د خپل بیبي ته دعوت ورکړی دی. وکان یأمر او د اسماعیل علیه السلام چې حکم به کو اهله خپل کور والو ته بالصلاة په مونځ سره او زکات او په زکات سره. وکان عند ربه او دی په نزد د خپل رب مرضیه غوره شوي. وذکر یاد کا فی الکتاب کتاب کی ادریس علیہ السلام انه بیشک کان و صدیقا نبیا رښتونی پیغمبر. ورفعناه من اوچت کو هغه لره مکانا علیا اوچت زیتا اوچت درجې ته مو اوچت کو اوچت مقام مولا ورکو مکانا علیا اوچته مرتبه مولا ورکړله اوچته مرتبه. ادریس علیه السلام باره کې اختلاف دی. بعضې علما وایي چې دی الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی خو تفسیر ابن کثیر لیکلی دی چې کوم روایت کعب احبار رحمت الله علیه را نقل کړی دی نو دا اسرائیلی روایت دی اسرائیلی روایت دی یعنې د پخوانو کتابونو نه را نقل کړی دی. تورات زبور انجیل د دې کتابونو نه روایت را نقل کړی دی چې ادریس علیه السلام الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی. او قرآن مجید صراحت سره نه دی ذکر کړی چې الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی چې دلته کې دغه نه د ادریس علیه السلام ژوندی اوچتول مراد دی که اوچته مرتبه مراد دا وضاحت نشته دی چې ادریس علیه السلام الله تعالی ژوندی اوچت کړی دی اسمانونو ته. دې کې اختلاف دی نو د دې وجې نه دلته کې موږ معنی کو نو ورفعناه او مونږ اوچت کړی دی هغه لره مکانا علیا اوچتې مرتبې ته یعنې اوچت شان موله ورکړی دی اوچته مرتبه موله ورکړې ده. ادریس علیه السلام دا د حضرت نوح علیه السلام نه 1000 کاله مخکې راغلی دی. د نوح علیه السلام نه 1000 کاله مخکې راغلی دی او د حضرت آدم علیه السلام نه وروسته د هغه پیغمبر دی او هغه نبی او رسول دی چې د الله تعالی د ټولو نه ړومبی 10 صحیفې ورکړي دي او دا اول هغه کس دی د ادریس علیه السلام چې دو په انسانانو کې د ړومبی هغه کس دی چې د الله تعالی علم نجوم او علم حساب د حساب د علم دا ورته الله تعالی د معجزې په طور باندې ورکړی او د قلم سره لیکل دا د ایجاد دی. کپړې ګنډل هغې نه مخکې به خلکو سرمونو نه دغه جوړولې هغه به یې اغوستلې کپړې د ټوکي دا کپړې ګنډل او جوړول دا د حضرت ادریس علیه السلام ایجاد دی. ناب تول دا طریقه راایستل یو څیز تللو یا یو څیز ناب کولو دا د ادریس علیه السلام ایجاد دی. دغه رنګې اسلحه جوړول دا د حضرت ادریس علیه السلام ایجاد دی. دا اسلحه جوړول شروع کړو لومبې او د بنو قابیل سره په هغې باندې جهاد وکړو. وذکر یاد کا فی الکتاب په کتاب کې ادریسا واقعات ادریس علیہ السلام انه کان بیشکها کان او هغه صدیقا نبی رښتونی پیغمبر. ورفعناه من اوچت کو هغه لره مکانا علی اوچت زیتا. اولئک الذین دا کسان دي انعم الله چې انعام کړي د الله تعالی علیهم په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو نه من ذریة آدم د آدم علیه السلام د اولادنا د آدم علیه السلام د اولادنا نو د آدم علیه السلام د اولادنا د دې نه مراد حضرت ادریس علیه السلام دی. وممن حملنا مع نوح او د هغه چا نه چې موږ سواره کړي وو مع نوح د نوح علیه السلام سره په کشتی کې نو د دې نه مراد حضرت ابراهیم علیه السلام دی. ومن ذریة ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د اولادنا نو د دین حضرت اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام دا د چې کوم دی مراد دی. و اسرائیل
او د اسرائیل علیه السلام د اولادنا. اسرائیل دا لقب دا د یعقوب علیه السلام. اسرا معنا عبد او ایل معنا الله، نو د لقب عبد الله د یعقوب علیه السلام. نو د اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی. یو اسرائیل او اولاد د اسرائیل علیه السلام یعنی د یعقوب علیه السلام. نو د دین حضرت موسی، هارون او حضرت زکریا، یحیی او عیسی علیهم السلام دات مراد دی. وممن او د هغه چانه هدینا چې موږ هدایت کړی دی، وجتبینا موږ غوره کړي دي، اذا تتلا هر کله چې اولستی شي علیهم په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان، خروا نو دوی پریوزي سجدن سجده کوونکي، وبکیا او جړیدونکي. ټول پیغمبران دي مراد شو. اولئک الذین دا هغه کسان دي انعم الله علیهم چې انعام کړی دی الله تعالی په دوی باندې، من النبیین د پیغمبرانو نه، د پیغمبرۍ انعام چې الله تعالی په چا کړی دی. نو من ذریة آدم د آدم علیه السلام د اولاد نه، د آدم علیه السلام په اولاد کې ادریس علیه السلام دی، نو دغه مراد دی. وممن حملنا مع نوح او هغه څوک چې سواره شي وو چې موږ سواره کړي وو مع نوح د نوح علیه السلام سره، نو د دې نه مراد ابراهیم علیه السلام دی، ځکه دا د نوح علیه السلام نه وروسته راغلی دی. ابراهیم علیه السلام پاتې شوو خلکو کې ابراهیم علیه السلام راغلی دی. وممن ذریة ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام د اولاد نه، نو هغې کې بیا اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. و اسرائیل او د یعقوب علیه السلام د اولاد نه، په دې کې بیا دا ټول رالل. په دې کې بیا موسی علیه السلام او هارون علیه السلام او زکریا علیه السلام او یحیی او عیسی علیه السلام دا ټول ته مراد دي. د دې په اذات الله د دې په مخ کې هر کله چې اولستی شي علیهم په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان، خروا نو دوی پریوزي سجدن سجده کوونکي، وبکیا او جړیدونکي دی جاړي. انبیاء علیهم السلام د الله تعالی آیاتونه لوستل نو جړل به ورسره. دا مستحب هم دي چې سړی د الله تعالی آیاتونه لولي، نو پکار ده چې په ده باندې دغه کیفیت جاری شي. او جیا وذکر یاد کا فی الکتاب فکتاب کی موسیٰ ذکر د موسیٰ علیہ السلام، انہو کان مخلصا بے شک هغه و خاص کړل شوی، وکان رسول النبی او و دیر علی گل شوی پیغمبر، ونادیناه من آواز ورکو دتا من جانب الطور الایمن د کوه تور د خی جانب نه د خی طرفنا، وقربناه او من نزدیک دلرا نجیا د راز د خبرو د پارا، ووهبنا او من ورکو له دتا من رحمتنا د خپل رحمتنا، اخاه رور ددو هارون علیہ السلام نبی یا پیغمبر. وذکر یاد کا فی الکتاب کتاب کی اسماعیل واقعات اسماعیل علیہ السلام، انہو کان صادق الوعد بے شک هغه و رشتونی د وعدی، وکان رسول النبی او ور علی گلی شوی پیغمبر، وکان یأمر اهله او دی جو حکم بے کو خپل کور والو ته بالصلاة په مون سره او زکات او په زکات سره، وکان عند ربه مرضیا و دی د خپل رب په نسبت باندې غورا. وذکر یاد کا فی الکتاب کتاب کی ادریس علیہ السلام، انہو بے شک هغه کانو صدیقا نبی رشتونی پیغمبر، ورفعناه من اوچت کړو هغه لرا مکانا علیا اوچت زیتا اوچت مرتبه تا. اولئک الذین دا ها کسان دی انعم الله چې انعام کړی دی الله تعالی علیهم په دوی باندې. اولئک الذین دا ها کسان دی، نو دا د صورت شروع نه راوالی د زکریا علیه السلام نو به ذکر د زکریا علیه السلام پکې شوی دی، دا غې نه راواخلی او تر ادریس علیه السلام پورې دا ټول انبیاء علیهم السلام پکې راغلل، ټول ذکر وکړو. نو دا هغه کسان دي چې په دې باندې الله تعالی انعام کړل. ها اولئک الذین دا ها کسان دي انعم الله چې انعام کړل الله تعالی علیهم په دوی باندې من النبیین د پیغمبرانو ندي، من ذریة آدم د آدم علیه السلام د اولادنا، وممن او د هغه چانه حملنا چې موږ سواره کړي دي مع نوح د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې، ومن ذریة ابراهیم او د
اولاد د ابراهیم علیه السلام نا و اسرائیل او د اولاد د اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام نا و ممن او د هغه چانه هدینا چې موږ هدایت کړی دی وجتبینا او موږ غوره کړی دی اذا تطلع هر کله چې ولستی شي علیهم په دوی باندې آیات الرحمن آیاتونه د رحمان خروا نو دوی پریوزي سجدن سجده کوونکي و بکیا جړیدونکي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين سجدة وكيخا